ستاسو خور لور پیغله شي زما عزتمندو په دې کې شرم نشته تا دې قسم وای زمونږ په دې مسجد کې دا خبره رایسته والله بالله ثم تالله که دا خبره ده بې شرمۍ خبرې دا خبره د بې عزتۍ خبرې چې یو کس پاسي رونو یو ضروري اعلان وایي زما لور پیغله شوې ده او که تاسو کې چاته څه ضرورت وي نو زما کور ته راتللی شي ما سره رشته کولی شي دې خبره کې څه شرم شته موږ پښتانه شرمېږو خو چې بیا هلته په شرمونو وشرمېږو بیا هغه وخت کې بیا موږ له افسوس او ارمان راشي دغه ټایم کې که ته ودرېدلې نو زما عزتمندو ستا د کور نه څوک څه خبر دي چې ستا په کور کې یو لور پیغله ده هغې غریبې عمر ختمېدو والا دی د هغې هغه ځواني ختمېدو والا ده پیغلتوب ختمېدو والا دی د هغې نه څوک خبر نه دي هغه پاک دامنه په کور کې با پرده با حیا په کور کې ناسته ده نو څوک د هغې نه خبر نه دي هغې پسې بیا رشته راځي هغې پسې خو رشته نشي راځي چې څوک دې خبر شي رشته به ورپسې راشي چې زه د عزم وکم ته د عزم وکړي چې دا شرم او دا غیرت او دا هر څه یو سیټ ته کړو شریعت مخې ته کړو په صف کې ودرېږه اعلان وکړه زه خپل بچي دپاره واده کول غواړم رشته کول غواړم که تاسو کې د چا لور پیغله وي د الله د رضا دپاره ما سره رشته وکړئ دا ټول طریقه دا ټول اصول دا ټول هر څه به آسان شي که وروره تم کمزورې زم کمزورې بس یو بل سره به لږ ګزارو مهر کې زیاتې کول ما تاسو ته ویلې 15 توله 10 توله 20 توله 30 توله کوم ځای ته خبره بوځي که دا کولی شي پلانکۍ ځمکه ورله ورکولی شي کور ورله جوړولی شي خو ټیک ده درپسې دا جینۍ او که نه شي زه بس بل کار دې سره ودونه سختېږي رشتې سختېږي بس خبره به اخره کې مکمل د ودونو نه وځي او بس همداسې به بیا کار چلیږي که قسم مې درته وخوړ ما خپل ځان دپاره اولنی واده چې ما کولو نو زما عزتمندو ما والدینو ته بار بار دا خبره مخې تک ده دا ستاسو حق دی خپل حق به ادا کوئ دین جامه سپینه جامه ده او په دې باندې داغ ډېر د لرې نه ښکاري که سبا خدای ناخواسته چېرته زمونږ په جامه باندې داغ ولګېدو پلاره بیا به ګیله نه کې وخت حالات حساس دي هر طرف ته بې حیایي ده فحاشي ده هر طرف ته زما عزتمندو وی پیشو تر هغه پورې شیخی چې په مګه نه وي پیښه موږ تر هغه پورې شیخانی تر هغه پورې بزرګانی تر هغه پورې پرهیزګارانی چې د ګناه موقع راته نه راغلي مخې ته دا چې ګناه مخې ته پیښ شي او په هغې باندې تا ته قدرت حاصل وي بیا به دې د ایمان پته لګي چې ته اوس ګناه کې که نه کې نو ما ورته صفا خبره وکړه نو ما سره رشته دارانو نوم یې نه علم موږ سره خو اکثریت خلک مخالف دي وایي واړه هلکان دي واده غواړي دا خپل کار د ما او دا بچي دي دې نه غټ غټ دي هغه د واده نوم هم نه اخلي او دا ما ورته څه ویل ټیم په کلاو وګونو واوره د هغې به کار کېږي زمونږ کار نه کېږي پوه شوې په اشاره باندې د هغې به کار کېږي زمونږ کار نه کېږي او موږ نه کار کول غواړو نه په دین باندې داغ لګول غواړو موږ نکاح غواړو نکاح په نکاح سره مال زیاتېږي په نکاح سره الله راضي کېږي په نکاح سره ایمان کمپلیټ کېږي په نکاح سره ایمان زما عزتمندو د انسان پوره شي کامل شي